دا 13 کاله بلکې 12 کاله یو پارټۍ دلته حکومت وکړو. زه حیران یم چې دې نه مخکې د دې صوبې تاریخ وګورئ نو کم یو پارټي چې حکومت کې راغلی ده حالات او مشکلات دام راو توقعات د خلکو دام راو چې بل ځل د هغوی هغه شانتي اکثریت نه راغلی. دا پړومبني ځل دی تاریخ دی چې کار هیڅ نه دی کړی او هر ځل د هغې نه په زیات اکثریت کې دلته هغوی ته اکثریت ملاویږي. دا عجیبه خبره ده، دا نه منل خبره ده. یو ځل دوه خو د مقتدر ادارو په مرسته سره او د آخري ځل باندې د هغوی غلطۍ سره د هغوی غلطو سره دا په موږ باندې مسلط شوي دي. 4 وزیر اعلی تبدیل کړل. هر ځل دا وایي چې اوس دا نوی راغی دی به د دې قوم خدمت کوي. موږ ته هغه یاد شي چې د دوی حکومتو په مرکز کې مو په پنجاب کې نو د پنجاب وزیر اعلی چې لګاو وي چې ما داسې سړی ولګاو چې د هغه کور کې بجلی هم نشته او هغه ډېر غریب دی. هغه چې راکم لوټ مار په دغه 100 کال 3.5 کالو کې وکړو نو هغه اوس امیر ترین دغه علاقې ټول کې امیر ترین سړی دی. دغسې کو دلته ګورئ نو چې یو راځي نه دغه په دې کو نور څه کار نه کړی په یو کار یو هغې کې ډېر مخکې تللی دي چې یو راغلی دی نو هغه چې سم راګټلی دا بل چې راغلی د هغې نه په ډبل یې ګټلی او دا چې اوس کم لاړو ده خو 4 چنده ګټلی ده او دا صوبه ویرانه کړه. اوس دا کتل دي چې دا نوی سړی نوجوان راغلی دی. زمونږ خو دا توقع وه چې په رومني تقریر کې به هغه د صوبې له یو پروګرام ورکړي چې زه منتخب شوی او د دې صوبې لپاره به زما دا ترجیحات دي. خو افسوس سره هغه د دې نه علاوه بلا خبر ونه کړه. یو پوائنٹ ایجنډا وه چې عمران خان کو رها کرو، عمران خان کو ہم نے رها کرنا ہے. عمران خان په دې هغې باندې رها کېږي نه عمران خان کو رها کېږي نو هغه به صرف او صرف په عدالتونو چې فیصله د هغه په حق کې وکړه هغه به رها کېږي. د هغې نه علاوه په بل څه طریقې باندې عمران خان نه رها کېږي. دې نه مخکې د الیکشن نه مخکې دوی همدا خبره کور په کور په سوشل میډیا باندې چې ووټ عمران خان له ورکړم عمران خان به رها شي. خلکو خو ووټ ورکړه خو رهایي خو موږ اوسه پورې نه لیده. نو کو زمونږ صوبه صرف د دې لپاره مخکې کړې ده چې تاسو به صرف او صرف یو کار کوئ او غم د عمران خان رهایي او درنا او لانګ مارچ او دې نه علاوه بل څه کار نشته. نو دا ډېر د افسوس خبره ده د صوبې لپاره د صوبې عوامو لپاره د صوبې غریبانانو لپاره. مونږ همداسې تباهي طرف ته روان یو چې د هغې مونږ ته هغه نه ښکاري چې مونږ ته څه رڼا نه ښکاري. مخکې نن هم د دوی په وجه د دې حکومت په وجه د دوی غلط پالیسو په وجه د صوبایي حکومت چې دا کم طریقې سره دلته دا امن و امان او دهشتګردي زیاته شوه د هغې په وجه نن هر یو سړی تشویش کې دی. هر یو سړی ځان محفوظ نه ګڼي. خبره دې حده پورې ورسېده چې په ضلعو کې عام خلک روتي دي میدان ته او خپل تحفظ دا وایي چې موږ به خپل تحفظ په خپله کوو.